बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګوره بچو مونږ په مایکروسافټ ورډ کې دا چې کوم فایل مینو د کمپلیټ ویلې و ټیک شو دې سره مونږ چې کوم دا هوم دی دا هوم مونږ کمپلیټ کړو. نن زموږ څه شی دی ټاپک هغه دی انسرټ. تاسو ته پهله ما ویلو چې په دې کې ما سره په دا مینیو بار کې یو ورډ شامل دی WPS یا PDF. دا یو اډیشنل اپلیکیشن دی چې د خپل ضرورتو پوره کولو لپاره ما د مایکروسافټ ورډ کې د ایډنس نه انکلوډ کړی دی. ایډنس تاسو ته ما ویلو چې ایډنس د کوم مقصد لپاره استعمالیږي. نو اټ از ناٹ د پارت اف د مایکروسافټ ورډ. تاسو چې په خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ ورډ شروع کوئ په هغه کې به تاسو ته د WPS PDF نه ښکاري، ولی دا ما د خپل یو خاص مقصد لپاره په دې کې شامل کړی دی. که تاسو ضرورت محسوسوي تاسو هم اچولای شئ. زموږ ټاپک دی انسرټ. انسرټ لفظي مطلب څه شی دی؟ داخلول. ته چې په دې مینیو باندې کلیک کړې نو دې کې ګوره ډیفرنٹ کمانډز به تاسو مخې ته راشي، لکه کور پیج دی، بلینک پیج دی، پیج بریک دی، ټیبل دی، پکچر دی، شیپس دی، آیکنز دی، 3D ماډلز دی، سمارټ آرټ دی، چارت دی، اسکرین شاٹ دی، دغه سي تر انډ پورې چې راشي ایکویشنز اینڈ سمبلز دی. نو انسرټ مطلب څه شی دی؟ د دغه ټول بارز په مدد باندې ته په خپل ډاکومنټ کې څه نازوسیز انسرټ کولای شي. چې لکه په دې کې دا فرست آپشن دی کور پیج. کور پیج باندې که زه کلیک کوم د دې مقصد څه شی دی؟ فار ایگزامپل تاسو یو اسایمنټ جوړ کړی دی، تاسو یو بوک لیکلی دی، تاسو چېرته تھیسیس لیکلی دی، تاسو یو میګزین جوړوئ او تاسو هغې ته کور پیج ډیزاین کول غواړئ. چېرې به دا زما د میګزین چې کوم کور پیج دی یا ټایټل پیج دی هغه به په دې شکل وي. نو په دې کې تاسو سره ډیفرنٹ کور پیجز موجود دي چې هغه ایز ا ټایټل پیج ته د خپل ډاکومنټ دپاره په سټارټ کې استعمالولی شي. لکه دا آسټن دی، دا بینډډ دی، دا فیکټس دی وغیرہ ډیفرنٹ په دې کې موجود دي. که تاسو داسې لاندې راشئ ګورئ لاندې ډیفرنٹ کور پیجز موجود دي. که د سره انټرنیټ کنیکټیویټي موجود دی ته چې په دې کې کور پیج زما خوښ نه دی نو ته به راشې دلته به وایي چې مور کور پیج. نو مور کور پیج کې ما د انټرنیټ د درې کور پیجز نور هم راړولي دي. تاسو د انټرنیټ تر دې نه د انټرنیټ نه ډایرکټلی مزید کور پیجز هم راړولی شي. ته چې په دې باندې کلیک کې د ډایرکټ microsoftoffice.com سره کنیکټ شي، په هغې کې به ډیفرنٹ کور پیجز وي. ته چې ډاونلوډ کړي ډاونلوډ سره به هغه تاسو سره په دې کې شامل شي. اوس مثال په تور باندې دې کې موږ یو کور پیج واخلو. فار ایگزامپل زه یو بوک لیکم، ما ته کور پیج پکار دی. کور پیج ما واخیستو دا ګریډ. چې زه په دې باندې کلیک کوم نو زما دا فرست پیج ګوره چې څنګه کور پیج ما اخیستلی سیم اټ از زما غره. اوس په دې کې بیا دې تا ته ایلیمنټ درکوي، ټیک شو، لکه ډاکومنټ ټایټل. اوس دا بوک دی یا اسایمنټ دی یا وټ ایور چې کوم څیز دی د هغه ټایټل څه دی. مثال په تور باندې ما دلته ولیکل کمپیوټر ساينس. ډاکومنټ سب ټایټل څه شته؟ اوس کمپیوټر ساينس کې خو ډېر زیات شوبې دي. فار ایگزامپل دا بوک ریلیټډ دی هارډویر متعلق. دې سره څه نور انفارمیشن ته ورشي، ټیک شو، لاندې تر هغې دلته کې ته پکې څه ډیټ اینډ ټایم شي، نور ډیټ راته اچولی شي. نو دا ستاسو شي چې ته کنټرول پی وهې نو دې کې به تاته شو کې دا به ستا کور پیج په تور باندې استعمالېږي. ته که دې کې پکچر اچې، ته په دې کې نور ایلیمنټس اچې، لوګو اچې، چې هر څه اچې ته اچولی شي. خو ډیفالټ پیج به ستا دا راځي. دا به ستاسو شي ایز ا ټایټل پیج اف یور بوک آر اف یور اسایمنټ. که موږ دا کور پیج د دې څه نه ختمو نو موږ په دې کلیک کوو، دلته به وایو چې وایي ریموو کور پیج. خو که دې کې دا بل آپشن درکړي چې سیف سلیکشن د کور پیج ګیلري، ته وایي چې دا ما خپل جوړ کو، په دې کې ما پکچرز ور واچول، لوګو مې ور واچول، دا ما فاینل کو. زه دا د دې کور پیج په دا ګیلري کې سیف کول غواړم فار د فردر یوز. لکه بعد کې ما سره بل ټوک راتی شي، بل ټاپک راتی شي چې دا شیز کوم ما کنسټرکټ کو جوړ مې کو دا ما سره په دې کې محفوظ. او که ته ریموو کول غواړې سمپلی په ریموو کرنٹ کور پیج باندې کلیک کا، هغه کور پیج باندې ټیک شو. دې نه پسې کله دلته راشي، لکه فار ایگزامپل ما دلته کې دا ټیکسټ ولیکله، ټیک شو، دا ما فارمولا ورکه ټیکسټ راغی. ټیکسټ کې زه درته وایم چې بلینک پیج. بلینک پیج مطلب دا دی چې دا پیج ما ته ختم کړه، ما ته سیکنډ خالی پیج راغی. سیکنډ خالی پیج چې زه په دې باندې کلیک کوم ګوره دی بلینک پیج دی، هغه صفحه چې کوم ډاکومنټ دی یا صفحه چې کوم پیج دی کلیر پیج دی هغې ته وړي. زما چې کومه ډیټا ده هغه ګوره بره موجود. ټیک دی. او دې نه بس دا راځي پیج بریک. اوس په بلینک پیج او پیج بریک کې فرق شته. بلینک پیج صفحه پیج درکړي، پیج بریک مطلب دا پیج دلته کلوز کا او ما سیکنډ پیج ته واړوه. لکه مثال په تور باندې ترک وشي دی کوم. اوس دا اوس ګوره دا نوٹ بک دی فار ایگزامپل، ټیک شو. دې نوٹ بک کې ته لګیا کار کې ډیفرنٹ ورک تا په دې پیج باندې وکړو. په دې پیج باندې تا کار شروع کو، دغه ځای نه تا کار شروع کو، دومره کار تا وکړو. ته وایي چې به دا دې وي، دا ماته ضرورت نشته دی، زه دلته دا پیج بندول غواړم، ختمول غواړم، د سیکنډ پیج ته اورېدل غواړم. او ته دا پیج هم په دغه ځای پرېږدې، دې بل پیج ته راوړې. دې ته وایي پیج بریکینګ.
ٹھیک شو د پیج بریک په باقاعده یو کمپلیټ کمانډ هم راځي تاسو ته په دې لی اوټ کې ځکه چې پیج بریک قسمونه دي په دې کې کالم بریک دی په دې کې سیکشن بریک دی په دې کې کنټینیوس بریک دی په دې کې ډېر قسمه بریکینګ دی هغه به تاسو ته دلته راځي باقاعده کمپلیټ کمانډ دی ٹھیک شو خو دغه ته ایز ا اپشن ورکړی دی چې ته دې څه هم کولای شي چې ربي دا پیج دلته کلوز کا سیکنډ پیج ته واړو نو دا هغه پیج دلته کلوز کو د تاسو کړي سیکنډ پیج ته واړو ٹھیک شو پوښښ به دې باندې اوس بدل تر شو ټیبل تاسو ته پته راځي ویل کېږي a group of columns and rows چې کوم د لاینز ته وایي ټیک شو دا کالمز دي چې کوم د لاینز ته وایي دا روز دي راګه مارک دته موږ سپریډ شیټ هم وایو دته څه وایو سپریډ شیټ هم وایو فور ایگزامپل دا ما سره زما څه شي ډاکومنټ ټیک شو اوس دې کې څه ټیبل جوړو نو څه به نمبر اف کالمز ورکړو چې نمبر اف کالمز څومره پکار دي minimum maximum for example 5 columns ما ورکړو او 10 rows به ورکړو چې دې دا څه کوم لاینز راکایي دا څه شي دا زما کالم او چې کوم دا څه لاینز باندې پارت راکایي دا زما څه شي دا زما روز ایز ا هول د څه ویل کېږي ټیبل ویل کېږي دا ټیبولر فارم کار په کمپیوټر کې په ډاکومنټیشن کې بتاو ستاسو ډیر زیات مخه ته راځي لکه نن سبا کتا سو کوله چې څومره ډیټیل مارک سرټیفیکټس دي ټیبولر فارم کې جوړيږي ټرانسکرپټس دي ټیبولر فارم کې جوړيږي ډیګریز دي ټیبولر فارم کې جوړيږي پیرول دي ټیبولر فارم کې جوړيږي بجټ دي ټیبولر فارم کې جوړيږي کته د کتابونو لیست جوړي یا تاسو څومره لیسټینګ کې یا تاسو دغه د څومره نوټیفیکیشنز ویني د کې میجورټي چې دي کار څه کیږي په ټیبولر فارم کې کیږي یعنی کہ یہ آفس کے تکینے آفس کے پریکٹیکل ورک کے پریکٹیکل ورک کے ان مائی پوائنٹ آف ویو زما پوائنٹ آف ویو سر ولی سے پریکٹیکل لائف کے سر زما قریباً کرنے 30 سال شو زما ز شامل 60 to 70% ورک چھ دے اگر زمو کا ټیبولر فارم کې دے کزوس په یونیورسيټي کې اوورال ټرانسکرپټ تاسو ګورئ کاغه د ام بی بی ایس ته کاغه د بی ډی ایس ته کاغه د پوسټ ګریجویټ ته کاغه د پوسټ آر ان دی کاغه د وزیر محمد ډیفرنٹ ډیسپلینز دی کاغه د فرخنده ډیسپلینز دی کاغه د سی بی ټیز دی یعنی چې اوورال یونیورسيټیز کې څومره ټرانسکرپټ دی ټوټل ټرانسکرپټ په ټیبولر فارم کې جوړیږي په ټیبولر فارم کې د دې کورس کوډ هم شامل وي د دې سبجیکټ هم شامل وي د دې کریډټ اورز هم شامل وي د دې جی پی ایم شامل وي د دې سی جی پی ایم شامل وي د دې نومریکل ګریډز هم شامل وي د دې ګریډز هم شامل وي د دې آپټن مارکس هم شامل وي د دې رجسټریشن نمبر نیم فادر نیم ډیټ اف ایډمیشن ډیټ اف کمپلیشن اوورال ډیټا پس کې په ټیبولر فارم نو اوس دلته کې موږ یو ټیبل جوړو څنګه ډیر زیات ایزی وی دی ډیر زیات ایزی میتھډ دی ته چې په دې باندې کلیک کړو دې تا ته ګوره دا باکسز درکړي دې باکسز کې کته ته راځي دا ته نمبر اف کالمز ورکړي او کته لاندې راځي دا ته نمبر اف روز ورکړي خو دې ځکه اوس مونږ چې راځي باقاعده وته په فکر کې ورکوم زه چې د انسرټ ته راشم په انسرټ کلیک کوم نو دې ځکه دې ماته چې ته نمبر اف کالمز ورکړي نو ته بیا چې د کوم شي ټیبل جوړې ته باغې کې نمبر اف کالمز کاونټ کې چیرې ماته نمبر اف کالمز څومره پکار دي او پای کې بیا وګورئ نمبر اف روز به وګورئ بعد کې هم ته دا نمبر اف کالمز کمولای شي زیاتولای شي نمبر اف روز کمولای شي زیاتولای شي ٹھیک شو آیا کې څه ایشو نشته دی خو دلته ما ورکه مثال په تور باندې چې 6 کالمز ماته پکار دي ٹھیک شو او دلته ما وی چې به 4 ماته روز پکار دي چې زه څنګه دلته اوکې کوم د مالا ګوره 6 کالم راکو 1 2 3 4 5 6 کالمز and 1 2 3 4 روز وز ټیبولر فارم کا مثال په تور باندې زه د سټوډنټ لیست جوړو زه به دلته ولیکم لکه ګوره سیریل نمبر چې دې کې به سیریل نمبر راځي دې کې به د سټوډنټ نیم راځي دلته به فادر نیم راځي دلته به ایج راځي دلته به سیل نمبر راځي دلته به جنډر راځي چې میل دی فیمیل دی دلته کې مثال په تور باندې ماواشلو 001 ٹھیک شو نیم مې ولیکلو راجا فادر نیم حبیب ایج مې ولیکلو فور ایگزامپل 44 سیل نمبر مې ولیکلو 032 فار دا سیل نمبر شو جنډر میل یا راځه نو ټیبولیټر سره به سیل چینج کې کته واپس بر سیل ته خېږي نو شیفت ټیب سره به ریورس دي دا شارټ کټ تا کوي ها ٹھیک شو شیفت ټیب سره به سکیږي د به ریورس منډاوي او ساده ټیب سره به دې سکي د په فارورډ منډاوي ٹھیک شو دغه طریقې سره موږ دا ټیبل جوړو خو که دا ټیبل مینولی جوړو ما د کیبورډ ته شارټ کټ نو ګوره که پلس نشان واچو او دا کوره دغه سم نشان واچولو بیا مې پلس واچولو سیل جوړ دوباره غوړې تا یعنی اوس به راغی ته نظم پلس واشم دا ما کالم انډیکیشن ورکو د کالم انډیکیشن چې دا اډیشنز ما واچول تر دې پورې ماته یو کالم پکار دی بیا دې ځکه ماته بل کالم پکار دی ګوره دا انډیکیشن ما ورکو ٹھیک شو یعنی دلته دا ولکه کې ورکوټ بیا دغه سي لوی مې کو بیا دسه لوی مې کو ټیک شو نه پلس
ٹھیک شو چې څنګه ته انټر وایي ګوره چې کوم ځای کې ما انډیکیشن لاینز ورکړو د پلس په ذریعہ باندې هغه ایز ا کالم کاونټ شو. اوس کې دې کې زه روز اضافه کوم نو سمپلی ټیبل ټیپ پریس کوا کیبورډ کې دا ټیپ بٹن پریس کوا ګوره چې څومره روز دی پکار روز سیوا کوا پښه به دی باندې زه فلحال دا ټیبل د دې نه ختم کوم چې کوم ټیبل کوم جوړ کړی دی او مکه ټیبل کې بکار وکړو. اوس دا ټیبل ما جوړ کړ د چې کله څه ټیبل جوړ کوم د ټیبل سره د ټیبل ډیزاین and the table layout په نامه باندې دا چې کوم پراپرټیز دي یا دا نور مینیوز دي یا ټول بارز دي دا بتاتا اتوماتیکلی انیبل شي کولو. نو مقصد دې څه دی چې د دې تعلق صرف او صرف د ټیبل سره پدې کې په فرست موږ د ټیبل ډیزاین متعلق خبرې اترې کو دا به کمپلیټ کو بیا به د ټیبل لیاوټ سره وو چې دې کې اوس په دا فرست باندې کلیک کوم دا ما سره د ټیبل سټایلز دي ډیفرنٹ سټایلز ته چې کوم سټایل یوز کې ضروری دا نه ده چې تم دا سټایل یوز کې ته دې ټیبل ته سټایلینګ مینولی په خپل هم کولای شي خو تاسو سره تیار یو شی موجود دی ټایم د سره نشته ته به سټایلینګ بدلنه یو سټایل یوز کوم فور ایگزامپل ما دا سټایل یوز کوم چې زه کلیک کوم زما ټیبل ما سټایل شو سال کې شو کنه شو او دې سره دې کې اوس ګوره هیډر رو چیک دی نو دې رو ته ګوره هیډر رو چې څنګه دا نه چیک باکس خو کوم ګوره هیډر ختم شو کلر ختم شو کنه کله ته چې فرست کالم ګوره ساده کا اس کے اندر ته چې کوم دا بینډډ روز دی بینډډ روز ختم کا ورنه دا بینډډ روز ازي ختم کا کله ته چې بینډډ کالم ماته شو کا بینډډ کالم ماته شو کی کله ته لاست کالم راته وخه لاست کالم به راته هایلایټ کی کله ته چې ټوټل روز راته وخه ټوټل روز چې کوم ځای کې زما ټوټلیشن راته چانسز دا هغه ٹھیک دی پوښه به دی باندې اوس کدی چې زه وایم چې را به زه د ټیبل ته کوم دا سټایل موډیفای کوم دا سټایل چې کوم ټیبل ته ماور کدا موډیفای کوم دا په موډیفای سټایل باندې راشم نو ګورو امک ټیبل پاک سټرکچر کې دا ماته سیمپل وخلو چې په دې کې کوم سټایلینګ شوی دی هغه دا موجود دی یو خدای ته خودلو چې ستاد د سټایل نوم دی گریډ ټیبل 5 ډارک SN5 ٹھیک شو دې ځکه اوس دې ته وی چې دلته فونټ ساتي ګورا دې ځکه په فونټ سلیکشن وکي سایز ولا ساتي آیا دې کې ته تاسو ته بولډ اټالیک یا انډرلاین ساتي ٹھیک شو دې کې د لاینینګ سټرکچر څنګه ساتي د لاین سایز تصور کې لاین ته کلر تصور کې د ټیبل ته په کوم سټرکچر کې ساتي ټیبل ته کوم کلر تصور کې هغه ټول سیټ اپ تر د ځنه د خپل خوښ مطابق چینج کولای شي پښه به باندې نو دا موډیفیکیشن لپاره دی عام حالت کې ضرورت نه پېږي صحیح دی کوم غل ته کلیک کوو ته وایي شراب کلیر مطلب دا دی چې دا سټایلینګ ختم مکمل سټایلینګ ته ختم ګوره زما ټیبل موجود دی خو لاینز وغیرہ یې سب پکې نشته کزه دلته په دې باندې کلیک کوم چې نه ما ته ساده لاینز پکار دي ساده لاینز هو کزه چې نه دا خو د سټایلز دي زه دې کې یو خپل سټایل جوړو چې څنګه په هډینګ کې ما تاسو خو ودلو چې هډینګ کې موږ خپل هډینګ جوړولو دې ځکه به تاسو راشه د تبوي چې به نیو ټیبل سټایل نو دې ځکه به ګوره فونټ کم یو ساتي فور ایگزامپل ز فونټ دا آرټ برش ساتم ګوره فونټ آرټ برش شو کنه ٹھیک شو زم چې دا دی بولډ شي دا ګوره بولډ شو زم دا دی اټالیک شي الریډي اټالیک دا دی انډرلاین شي دا انډرلاین شو ٹھیک شو دته کلر ورکول غواړم کلر دې دلته شي دته ټیبل ورکول غواړم ټیبل په دې شکل شي هغه ټول چینجز ته کولای شي ته اوکے کې دلته سټایل ته نام ورکي لکه فار ایگزامپل سټایل ته موږ نمبر کو یاسر خان خو زه فعلا نه سیف کو کینسل مې نو اګه سټایل به یاسر خان په نامه په دې سټایل کې راشي چې کوم تازه نه لپاره موډیفای نو موږ په کوم وخت کې د ټیبل سټایل جوړو کوېشن دا دی هغه وخت کې به تر ټیبل سټایل جوړی شي ته په یو داسې ډپارټمنټ کې کار کوي چې هغه ځکه ټیبولر فارم کار کوي خو دا هغه چې کوم د ټیبل سټرکچر دی دا غي فارمیټ صرف یو هغه ملټیپل فارمیټس کې کار نه کوي بیا به ته یو فارمیټ مستقل جوړ کې ته به ډایرکټ دا کزنه کلیک وای تا ته بار بار د فونټ چینجز د سایز چینجز د کلر چینجینګ وغیرہ د دې هیڅ قسم له ضرورت وا نه وي خوشاله به دی باندې کلیر شو دا په دلته شراشي دي کې زګوره شیډینګ دی دا اوس لکه ګوره کزم مینول دغه ما فارمیټینګ کو زه مې شرط دا هډینګ چې دا هډینګ ما سلیکټ کړو ټیک شو دته شیډ ورکوم فور ایگزامپل دا شیډ ما ورکوم یرا دا بلو شیډ ما ورکوم دلته زرا هغه ما دی رو ته ما شیډ ورکو فور ایگزامپل دا یو دا چې کوم رو دا دته ما شیډ ورکو فور ایگزامپل دا یو ټیک شو د دې چې کوم دا انر دی د انر ته ما شیډ ورکړو چې کوم کلر چوز کوي ٹھیک شو بیا که تاسو دې ځکه کلیک کې
دغه ګوره نو کلر ته ختم کړه اگر دنه اوس کلر ختمول غواړم کدي ټول ختمول غواړم په دې باکس په کلیک کوم دې باکس ته بعد بدل تراشم د ته به نو کلر ته ختم اوورال کته سنگل د ختمول غواړم ختمولې شي کته بیا په دې باندې کلیک کې د تراشم مور کلر ته مور کلر کې دا سټانډرډ کلرز دي دا 256 کلر دي کته په هغه کلر پینل کې کلر خوښ نشي دي ځنه د کلر چوز کړه په دې کې د کلر نه خوښيږي نو کسٹم کې خپل کلر جوړ کا اوس په تاسو نه تاسو کوم دا د یو تر ما خو دې راکمه وکړه دا سره وای دا کلر لیمټ ما سره دا کوم نه سٹارټ ته تر کومه پورې اند دی دا ار جی بی څه مطلب دی ار جی بی دې ویژن نو دا مې ته خو دې هدا RGB دے RBG نے دے red green blue ٹھیک شو دا کلر لمیٹیشن څومره دی موږ سره 3 ها څه لمیٹیشن سٹارټینګ نمبر یې څه دی اینډینګ نمبر یې څه دی دا څه وایي دا ها دلته ګوره دوباره ګوره دا د بیا وایم بیا چې تاسو کوم څه تغړې پاتې نشي موږ سره د کلر لیمیټیشن څه شي دی لکه ګوره دا آر دی ټیک شو دا جی دی او دا بی دی دا آر مطلب دی ریډ د جی مطلب دی گرین او د بی مطلب دی بلو نو موږ سره لیمیټیشن 0 to 2 5 5 پورې دی 0 to 2 5 5 0 to 2 5 5 نو یا ساته زموږه نارمل کلر چې کوم سکیم چلیږي ار جی بی چلیږي ریډ گرین بلو چلیږي چې دا تاسو نور کلرز وینئ دا موږ څه کوو دا ریډ گرین او بلو د دې کلر مکسینګ کوو د دې مکسینګ په ذریعه باندې موږ یو نوی کلر ډیولپ کوو تاسو سپین کلر واچوي د پاسه پکې ریډ ور واچوي د پاسه پکې گرین ور واچوي د پاسه پکې بلو ور واچوي مقدار لګ ډیفرنٹ وساته ریډ لګ واچوي گرین پکې لګ سیوا کا بلو لګ داغه نه سیوا کا अब یو نوی کلر جنریټ شو نو دا څه مونږ دلته څه کوو مونږ دلته مکسینګ کوو دا مکسینګ په ذریعہ باندې مونږ یو نوی کلر جنریټ کوو نو کوېسچن دلته دا راځي وای ما سره خو د کلر کیپیسټي د کلر پینل دنیا جهان دی 255 کلر یو دی په دا غبل پینل کې را سره دي ما سره بلیک اینڈ وایټ کلرز پینل موجود دی ما سره دنیا جهان کلرز موجود دي دا غي باوجود زه خپل کلرز ولې جوړوم Very good. For authentication. اوس چې کم سرټیفیکیټ ته جوړې کم پروفارما ته جوړې کم ډیګري ته جوړې یا کم شي ته ډیولپ کې په دې کې د کلر میکسینګ ته دې د پاره کې چې مخکې د دې فیک جوړ نه کړی ځکه چې زه د کلر میکسینګ وکم فار ایگزامپل ما ریډ واچولو 100 0 to 255 کې ریډ ما واچولو 100 او گرین ما په 0 to 255 په واچولو 120 او بلو ما واچولو فار ایگزامپل 80 نو دا په دې 0 to 255 کې ما کمبینیشن د دوه کو د دې په خامخا یو کلر راځي چې کلر راځي نو چې کوم هډینګ دی که سب هډینګ دی که ټایټل دی که دا انر لوګو دا که ما سټرایپ جوړ کړی دی چې څه جوړ کړی دی هغه کې چې کوم کلر کمبینیشن ما استعمال کوم ما ته پته نه چې په دې کې ما دا کلر کمبینیشن استعمال کړی دی مخکې به سوچ کوي چې د کوم کلر کمبینیشن اوب ریډ ور کوي گرین ور کوي بلو ور کوي پرپل ور کوي پینک ور کوي ریډش ور کوي براونش ور کوي ډیفرنٹ کلر به یوز کوي هغه اکچوال ریزلټ ورته نه راځي ولی چې اکچوال ریزلټ کې دا کنفیګریشن استعمال شوی دی د چې اکچوال ریزلټ وایي د به دا کنفیګریشن یوز کوي نو ته به اله اکچوال ریزلټ راځي نو چې دا نمبرز یا دا فګر تاسو سره موجود وي چې ما د هډینګ لپاره دا سکیمینګ کړی دی د سب هډینګ لپاره مې دا سکیمینګ کړی دی بیک گراوند کې د لوګو لپاره ما دا سکیمینګ کړی دی ٹھیک شو د نورو شیزونو لپاره ما دا سکیمینګ کړی دی نو مخکې ته چې تا تر څو پورې دا سکیمینګ نه ورکړي هغه به دا شی نشي جوړولی نو څه لپاره صرف او صرف د اتنټیکیشن لپاره چې خو نس کوي کنه او بس کوي ها پوه شئ په دې باندې نو که بیا مې درنه تاسو کو کنه او چاله نه ورته کنه نو تو خبرې وای یا به های فای جرمانه او یا به میدان وکړم چې سر تک د مخ د سپېړو باران وای دلته وګوره مونږ دلته کې واخه وګوره ار جی بی دی اوس دا ریډ کزن نارمل کم ګوره 000 کوم نه دی بای ډیفالت سره دی بلیک او کزن دلته کې دی 255 ټیک شو د
دیم 255 کوم دیم 255 کوم نو پیور وایټ خو زه اوس مکسینګ کوم زه څه کوم زه پر ریډ کې اخلم څه شی 100 په 120 مې واخسته او په دې کې مې څه واخسته 80 مې واخسته نو ګورئ نه مهندي کلر یې ماته جوړ زه اوکې کوم زما دې دغه ته به دا کلر میلاو شي فلحال به زه څه کوم کینسل به پوه شوې په دې باندې کلیر شو اوس دې کې بیا چې کوم دا مونږ استعمالو دي ته ویل کېږي بارډر سټایلز دې کې ستا دا بارډر سټایلز دي ته بارډر ته هم سټایلینګ کولی شي لکه فور ایگزامپل ما دا سټایل واخسته ټیک شو دلته کې ګوره ما سره دا پوینټر راغی دی بارډر پوینټر بیا چې ته کوم بارډر چینج کول غواړې کلیک دباو کې داسې ورسه وګوره هغه به هم په دغه سټایل کې شي ګورئ چې کوم اراوند بارډر زم چې دا ډبل بارډر شي صحیح دی ٹھیک شو دلته کې زه دا ډبل بارډر ساتل غواړم او د دې منځ کې چې کوم بارډرز دي هغه د سنگل کې چلیږي بس پوینټر ته نه ختم پوه شولې په دې باندې او دلته چې راشي دا چې موږ یوز کوو دلته مقصد څه شی دی د بارډر سایز غټول دي سټایل هم دي او سره دلته ګوره ته 3 لاین بارډر ساتي ته چې کوم اپر لاین دی هغه تھک ساتي دا لاندې 10 ساتي اپر لاین 10 ساتي لاندې تھک ساتي دا ډیفرنٹ سټایلز دي د بارډر تر دې ځنه ورکولای شي کله ته سایز چینج کې نو ګوره دا بارډر سټایلز دي د سره دا د سایز شو نو دې ځکه ته څومره پوینټ سایز ورکې خو نارملی چې موږ یوز کوو یا ساده یا 0.5 پوینټ وي ٹھیک شو یا 1.3 یا میکسیمم بارډر چې موږ ساتو 1.5 د 1.5 نه چې تاسو ډاکومنټیشن کې د بارډر سایز غټوي هغه بیا څه وي ډېر زیات تاسو چیپ او ډېر زیات بیکورډ نو په ټیبلر کې چې تاسو کله استعمالوي که ټرانسکرپټ جوړوي که یو ټیبلر فارم ورک کوي نو پای کې چې کوم اراوند بارډر دی هغه 1.5 ساته انر بارډر تاسو 1.7 ٹھیک شو کوشش به باندې دا کمنټس کوالټي تاسو ویلې دي اوس کوم غل تر شو دی ټیبل لی آؤٹ دا به واپس کم سیمپل وکم دا واپس ما سیمپل کو ټیبل لی آؤٹ تر شو ټیبل لی آؤٹ کې د خبرو نه پیلا دلته کې اوس غواړم سو دا چې کوم ټیبلز دی کې دا کالمز او سیلز لګ غټول غواړم بیا ورکوټي کول غواړم طریقہ مینوال استعمالو څه استعمالو مینوال دلته زرا هم ګوره دا پوینټر چې راولم ګوره دنه دا ډبل ایرو جوړ دي پوینټر دا شکل چینج شي کله دا پوینټر دی خو کومه دی ګوره رومن عدد 1 دی کله دا پوینټر دلته بر وړم دنه جوړیږي ایرو جوړیږي چې دې بر لاړ شي ریډ سپین پوینټر کمز ان کلیک فارم پوینټر کلیک فارم ته لاړو خو کله دلته راشه مې دنه دا رومن عدد 1 جوړ شي ٹھیک شو دې سلیکشن فارم ته راو خو کله دلته بوزم دلته سلیکشن فارم دی ګوره ډیټا سلیکټ کیږي خو کله دې لاین د پاسه راشم نو د شکل بدل شو ډبل ایرو وته منځ کې یو لاین را نو هیڅ سپین چې اوس تک لاین تا پوینټ کړی دی دا لاین کتل وی کته ورکوټی کې د سره چې کم عمل کې کول شي لکه ما کلیک دا باو کو کلیک سره دا خو بوزم ګورای لیکي ورکوټی کې کنه کی دا څه کزه دې کالم تراشم ٹھیک شو دا کالم هم ځان پر لوی ورکوټی کولای شي نه د خپل مرزي مطابق ٹھیک شو وای شو دې باندې اوس زه غواړم چې زه دلته کې دا باکس فازوم ٹھیک شو ګوره دا پورا باکس راځي زه وایم چې صرف دا براني سیل دا لاین دی مخ کې دی غواړم دا لاندې سیل د خپل ځای تاسو نه پروفیشنل ټچ پدې در کوم چې تاسو ریویژن سي نه نو هغه به تاسو څه ترتیب کوئ داغه ترتیب په دا کوي چې دا کډوړه سیلز په تاسو سره خپل کې سلیکټ وکړو اوس د دې د منځ باکس چې تني سره دی په صرف هم د باکس مخ کې کوي دا پوښښ وای شو کنه دا تخته لګا باندې خو دې بالکل یو ځم راوته شي وای شو به باندې نو په دا کترې کې تاسو دا سیټ اپ دا کولای شئ देखिए कुछ मोږ دلته راشو देखिए ګوره سلیکشن یو سیل سلیکټ کا یو سیل سلیکټ دا سلیکشن د بارا دی کالم سلیکټ کا کالم سلیکټ شو ٹھیک شو رو سلیکټ کا اوس څنګه مکمل کالم سلیکټ مکمل رو سلیکټ شو یا ټیبل سلیکټ کا فل ټیبل سلیکټ کا فل ټیبل دا سلیکشن د بارا دی view grid lines دغه lines چې کله زه د سټایلینګ وکم دې ځکه لکه مثال په تور باندې دغه سټایلینګ وکم فور ایگزامپل هم دا سټایل می واخسته او دغه grid lines څه کنه دلته چې دلته وایي مشره به ګوره view grid lines ګوره نه دا lines ته ویزیبل شو کنه دا lines ګوره دې lines ته ګوره دې ایج سره دې سیل سره دې جندر سره دې نیم سره کله دا ختم کوم lines ختم شو کله باندې کلیک کوم دا lines کار شي نو دغه ته ویل کېږي grid lines دغه grid lines visible کول یا invisible کول لپاره موږ دا آپشن استعمالو واپس پته موږ راځو دا ډیزاین کلیر بلکې دې هم لوکل راوړو او چې دلته زرا شم دغه پراپرټیز دي
څه شي پراپرټیز باندې چې کلیک کوم نو ماته ګوره دې دا سټرکچر راکړي ٹھیک شو دیکھو دا فرست آپشن دی باي ډیفالت ټیبل زما شرط دی لیفت ته دی آیا ټیبل ته د پیج سنټر ته ساتي د پیج رائټ ته ساتي یا ته د باندې د ټیکس ریپینګ دا کمانډ پینې کې یا تا ټیکس لیکلې دی دا ټیکس دی ټیبل په منځ کې لکه اوس دا کمانډ ته پریکټیکل ښه ستاسو بالکل هم ډیر پکار راځي ٹھیک شو فرست موږ څه وکړو هغه آپشن درته مخکې څه خیم راځي به درته مخکې خو دلته بیرته ډایرکټ خیمه په دې ټیبل باندې به زه رائټ کلیک کوم او دلته به زه ووایم چې آټو فټ دې کې بیا درې آپشن دي آټو فټ ټو کنټینټس آټو فټ ټو وینډو فکس کالم ویت که زه درته آټو فټ ټو کنټینټس اټس مین چې دا کوم کنټینټ پکې ما لیکلی دی یا کوم ټیکس ما لیکلی دا ټیبل زما بالکل دې سره برابر پوه شوې چې په دې باندې زه څنګه کلیک کوم ګوره ټیبل بالکل اکورېټ چې څنګه زما ټیکس سره بالکل برابر شو دې لپاره دلته کې ټیکس لیکم فار ایگزامپل ما دلته کې ټیکس لیکل دا څه ټیکس ما واچو مې شو اوس دلته زه ټیبل ته راغلم په دې ټیبل باندې ما رائټ کلیک زه پراپرټیز ته راغلم یا زه دلته کې راغلم دې ټیبل د دې ځای نه پراپرټیز ته راغلم خبره یوه ده ٹھیک دی زه درته وایم چې دا په سنټر کا وګوره ټیبل زما په سنټر شو کنه بیا زه دې پراپرټیز ته راغلم دته وایم چې دا رائټ تک دا ما رائټ تک خو زه ته په دې ځای کې دا هم وایم چې ربي دا ټیبل زما په کار دی رائټ ته اراوند مې په کار دی اراوند مطلب چې کوم ټیکس دی هغه ټیکس دی دنه غیر چابي دې ته ټیکس ریپینګ وایي دې ته څه وایي ټیکس ریپینګ دا ټیکس ریپینګ موږ په پکچر باندې کولای شو دا موږ په آبجیکټ باندې کولای شو دا موږ په ټیبل باندې کولای شو اکثر تاسو بوکس کې ګورئ کنه لکه تصویر دی برم کې لیکل شوی دی طرف کې شوی دی طرف کې شوی دی طرف کې هغه دی ریپینګ سره سیټینګ څه پوه شئ په دې باندې بیا کومه په دې باندې دلته رائټ کلیک کو رائټ کلیک نه پس سره دې ټیبل پراپرټیز سره راغم دته زویم چې دا دې لیفت ته وی او دا ریپینګ دغه نن نه مې ده پکار اوکې مې کو وای ٹھیک شو او دې ځکه دا یو آپشن دی دا ما تاسو خودلې وو ټیبل ډایرکشن لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت دا ما تاسو په سمپل دغه کې خودلې وو اوس بیا د دې تاسو کو چې دا په ټیبل کې دنه ردی خبره مقصد څه شی دی ټیبل رائټ ټو لیفت and left to right ویا anyone huh 100 to 20% ورنږدې 80% دلا بهر دا ټیبل الاینمنت دی لیفت ټو رائټ رائټ ټو لیفت دا په ټیکس کې ماته ته خو دا ټیکس الاینمنت لیفت ټو رائټ and right to left دا هغه متاو ته شارټ کټ کی خو دلې وا شارټ کټ کی بس anyone یره تاسو په دې بیړه غرکه بچي زماله مونته کې خلاص ده دا دومره خوري چې ما په خرو کړې وې کنه هغه خرو بس تکلی یاد مشي تاسو ته چې لیفت ټو رائټ رائټ ټو لیفت مونږ انګلیش ته کوم سایډ ته لیکو لیفت نه انګلیش کوم سایډ ته لیکو بچي رائټ ته لیکو دې طرف ته انګلیش ته لیکي کله نو چې کله تاسو د انګلیش کمپوزینګ کوئ نو لیفت ټو رائټ تاسو چلیږي خو چې اردو شو پښتو شو عربي شو هغه رائټ ټو لیفت دی کنه نو دا څه په ټیبل کې کته انګلیش لیکو خو لیفت ټو رائټ کا کته اردو لیکي پښتو لیکي عربي لیکي نو رائټ ټو لیفت کا دا هغه ډایرکشن دی شروع کې ویلو یادم شو کنه چې باقاعده تاسو ته ما د اردو لیکل کړی دلته یاد شو لغه دا ماسته استعمالوي پته نشته بوستي کسې دي شارټکټ کی چې ته لیفت ټو رائټ ته راځي دلته نه دا کنټرول بټن اونې شیفټ وو سره وي کنټرول پلس شیفټ رائټ ټو لیفت اوړي کنټرول پلس شیفټ د رائټ سایډ والا کنټرول پلس شیفټ یا شو ها اوس دې ځکه دا ډرا ټیبل تاسو ویلې ده که یاد مشي ګوره هغه د خپل مرزه مطابق ټیبل جوړول تاسو سره ما خودلې پریویس کمانډ کې دا شوی دی اریزر څه لپاره استعمالېږي لکه مثال په تور باندې یو لاین د زمانه د خو خصي بیچ کې ختمول غواړم نو اریزر وه هغه لاین ختم شي ربړ کار څه دی یس سر فارسیمانان ورته پنسل پاک وایي ٹھیک شو اریزر د فنکشن دا دی کله دلته راشه بس ډیلیټ تا ډیلیټ مطلب څه شی دی ډیلیټ کې اوس ګوره زه یو سیل یو باکس ون باکس ته څه یو سیل وایي یو سیل ختم چې زه کلیک کوم دې ماته وي چې دا سیل لیفت ته دی دا سیل اپ ته دا انټایر رو کې دنه دی که انټایر کالم کې دنه سیل په کومه درجه دی
چې زه بس ډایرکټ په دافس باندې کلیک کوم ګورته دا یو سیل ختم کو هغه سیل رامه یو سیل ختم شو او که زه دلته وایم چې ربه ډیلیټ کالم مکمل کالم ختم کا فل کالم ختم شو ٹھیک شو که زه دلته وایم چې ربه ډیلیټ رو یو مکمل رو ختم کا یو مکمل رو ختم شو که زه دلته وایم چې ربه ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل ورته اوس دا خبره مونږه کومه ته باندې رائټ کلیک کو ٹھیک شو په دې ځای کې ما سلیکشن نه کړی رائټ کلیک وکړ د دې ځای نم کولای شم ګوره ډیلیټ سیلز ٹھیک شو کله ته په دا فل ټیبل سلیکټ کوم په دې باندې رائټ کلیک کوم نو ګوره څه شو ګوره نه ډیلیټ ټیبل ٹھیک شو رائټ کلیک سره تاسو کولای شئ بیا چې ټیبل لیاوټ تراشي اوس دې کې ګوره انسرټ رو اباو بره یو رو واچوا انسرټ رو بیلو لاندې یو رو واچوا insert column left side ته column واچوا insert column right side ته column واچوا دا په دې کې مزید روز او مزید columns insert کول دي رو هم ډایرکټ هم insert کولې شو زه end والا رو دراغم ټیپ بټن به ولا رو insert شو خو کومه ته right side ته column پکار دی نو زه به right side ته کلیک وام کلیک مې والو په دې باندې ما right کلیک کو insert دراغم insert کې ته ما ویل ګور سوي نه insert column to the right left राइट पकड़ दे जब आप राइट क्लिक कम राइट साइड तक कॉलम जोड़ उस कॉलम वर्कआउट है दे वाले वर्कआउट है दे सीधे तमाम वीडियो दी फिट टू कंटेंट जैसे हमारा कंटेंट जल्दी कम द कंटेंट मुताबिक मात कॉलम एडजस्ट के जैसे कि जो कंटेंट की कम लगा मिसाल के तौर बांधे मादल दे क्यों लिखल एड्रेस वो एड्रेस मुताबिक बराबर शो का जैसे हमारा लिखल कम कॉलम पर हिसाब से बराबर ही ठीक शो नता का ऑप्शंस जैसे पता बांधे क्लिक कम क्लिक نه بعد پس زه رائټ کلیک کوم رائټ کلیک سره رولې دلته زرا غما دلته زه وایم چې بھائی اټو فټ ټو وینډو چې څومره وینډو راځي وینډو په حساب کې څنګه په اټو فټ ټو وینډو کلیک کوم ګورم واپس کوم او فکس سایز دا سایز لپاره فکس کوم پوښتنه نه بده باندې اوس دې کې دا کمانډ نام ډیر زیات ګور دا کمانډ کار نه کوي باندې کړه باندې کار کوي نه کوي ولی کار نه کوي د دې کمانډ مقصد څه دی مرج سیل مرج مین کمباین ملټیپل سیلز ان ا ون یو نه سیوا سیلز یا یو نه سیوا کالمز خپل کې رايوځي کول دا غي نه یو جوړاوه لکه مثال په تور باندې زه دلته وایم چې دا سلور سیلز چې دي دا د خپل کې رايوځي چې دنه دی یو سیل جوړ شي نو زه به تاسو وایم مرج سیل ګوره مرج کار شروع وته مې کلیک ګوره مرج وشو ٹھیک شو پوه شو دې باندې اوس په مرج او په سپلیټ کې فرق دی سپلیټ مطلب اوس د دې سیلز ما یو سیل جوړ اوس په دې کې زه مزید سیلز جوړول غواړم نو زه به راځم سپلیټ نو دې کې ما ته نمبر اف کالمز سم راوښم نمبر اف روز سم راوښم نو ته خپل ریکوایرمنٹ ته وګوره ساره ریکوایرمنٹ سم روز دي ساره ریکوایرمنٹ سم کالمز دي بس فار ایگزامپل سپوز زبر سیم اٹ از ته فیلم اور واښو ګوره خو کله داسې کوم مثال په تور باندې دې ته زه وایم چې راوي سپلیټ سیلز ٹھیک شو نمبر اف کالمز 2 نمبر اف روز 2 پکار دي ته مې اوکے اوکے برابر شو اوس کته څه فکر کړی وي د سیل یکجا کو د سایز برابر کړه دي سیل او دي سیل سایز برابر دي دې موږ چیرلې وکړه نو ته د سیمنوال دا د سره برابر ولې شي ګوره دا وایي اوس چې خوځې ټیک شو ګوره پورا سیل بزي هغه میګنیټیکلی د سره راوځي چې کمباین شي خو شي به دی باندې او سپلیټ ټیبل مطلب څه شی دی لکه اوس دا ټیبل دې زه دا ټیبل په منځ کې تقسیموم چې سپلیټینګ دی شي جدا دي شي زه ته یم سپلیټ ټیبل ٹھیک شو هغه ټیبل برابر پاتې شي دا منځ کې رائټینګ کې منځ کې ایمیج ورشي چې شیپ ورشي یا کوم سیستم ورشي هغه خپل خو خاله سپلیټینګ وای شي نه بده باندې واپس ما کنټرول زیډ ک انډو شو بیا چې دلته راشم دې ځکه دا اټو فټ دی اټو فټ الریډي تاسو ته ما په شارټ کټ خو دی اټو فټ ټو کنټینټ الفاظ سره ټیبل برابر کا وینډوز ته واپس یوسا او یا دا چې کوم سایز دی دا ما دې لپاره ماته فکس راکا دا سایز ما فکس کا ٹھیک شو او دې ځکه که زه دا سلیکشن وکم دې کې څه ګوره دا هایټ دی دا کالم هایټ او دا روز هایټ دې ځکه ته هایټ ورکولای شي څومره هایټ ورکې ګوره یعنی لوی کې کنه لوی ٹھیک شو کدا که ته کالم لوی ته کالم هم لوی له شي ګوره دا ویت کا فار ایگزامپل already 4K دا ګوره 0.88 سایز اوس دا مزید سایز ولې نشو لویولې چې ټیبل زما په پیج باندې فل دی ما سره په پیج کې مزید سپیس نشته ٹھیک شو
اوس چې کله دلته په باندې بیا کلیک کې دلته راشي دې کمانډ سره راځو دلته راشي دا په دې ټیبل کې چې کومه ډیټا ده دا سنټرلایز کول لکه ته ویل شي دا ټاپ سنټر شي ګوره ټوله ډیټا ټاپ سنټر شو په سیلز کې ټاپ سنټر شو ګوره ټاپ رائټ شو ګوره نه لیفٹ سنټر شو مکمل سنټرلایز شو رائټ سنټر شو ٹھیک شو لیفٹ باټم شو سنټر باټم شو رائټ باټم شو چې تاسو څنګه طریقې سره د خپل ډیټا الایمنٹ کې دغه ته په دې سیل کې دنه ردی الایمنٹ کولای شي اوس د دې کمانډ چې کوم مقصد دی لکه مثال په تور باندې دا هډینګ ما سلیکټ کړو ٹھیک شو و دې کې دا ټیکسټ ډایرکشن دی ډایرکشن ستاسو څخه پکار دی د څه پکار دی د څه پکار د څه قسمه ډایرکشن ته ورکې د ټیکسټ ډایرکشن ورکولای شي پوه شئ نه بده باندې اوس به دې چلو کو دا ټیبل بل ختم کو بده کې مونږه کاروای نه ډېرې وکړي یو بل ټیبل بل باندې ساس کو insert table دغه شو دا مونږ راغلو ٹھیک دی دا مونږ سلیکشن سره مونږ ټیبل لی آؤٹ سره اوس په ټیبل لی آؤٹ کې دا چې کوم ټیبل ما جوړ کړی او درته ما دا باکس ما دلته راوستو مثال په تور باندې دې مې الته بوتلو او دې مې لکونته کې دی خو اوس دا لاندې چې کوم ایریا دا ما سلیکټ کړو ٹھیک شو زره ته وایم چې ډیسټریبیوټ کالمز د دې لاندې نو کالمونو سایز خپلو کې برابر کا برانی هم د څه بری اځ کوم تاسو ما ډبل کالم کې سلیکشن کې لاندې خو دلو دا اومک کا آپشن دی کلیک دې کنه ګورا خبرانی په بل ځای پاتې شو او دا لاندې نو چې کوم سایزینګ دی هغه دمو برابر وشه په دې باندې دغه څه کزه ته وایم مثال په تور باندې چې دا یو رو مالو یا کوم مثال ځا ټول نه لوي دا یو رو ما دومره هدا پر لوي یا لوي مې کا اوس دې کمپیوټر ته دا وینا کوم چې په دې رو کې کوم سایز ما واچولو ټیک شو دا سایز په دې ټولو تقسیم کو دا ټولې ماته ایکوال کا برابر کا دا اکا سایز په دا ټولو تقسیم کو هغه ټولې دا برابر وښه ولې باندې دا سیل مارجنز دي مارجن تاسو ته ما خو دلی دي بس په دې کې دا یو آپشن دی چې رو ریپیټ هیډر روز ټایم وګورئ ها و منټ دی اوکے بس دیٹس انف فار ټوډے دا به سبا لیکچر کې مونږه زه په صحیح ده 9 منټ پاتې ده بس پرې کې دا وتا کدا